چې په کوم شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وینا صبر کوا. ودا سدي هغه مخامخ بالخانه کې ګوري ویلاو ولغه جنې او خندل چې تی ولیدي نو داغه د غاخونو رڼا پټول جنت پری وته نو ټول جنت رڼا کړو. ودا څوک دا وستاو مطلب چې الله کمی هوري ور کوي دا دغه خدمتګار ده. وایوس پختنه وشوا چې دا د جنت حوري به څنګه ای. الله ورته وای نور به په خپل وګورئ چې راشي ولا وكأنهن الياقوت والمرجان. دا حوري به پرنګ او په صفایي کې د یاقوت او د مرجان په شانی د یاقوت او د مرجان په شانی. دا بچا ته ملاویږي ولمن خاف مقام ربه جنتان. تو گناہ قادر شوی گناہ لاس لدرغه او زړه کې دلراله چې د دې به خدای مانه تپوس گیو تیرسته شوی چې تیرسته شوی. الله وای چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پری دی دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې 2 جنت مې ورکړه. انعام 2 جنت. دا به څنګه جنتونه فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینی چشمه بهیږي. چې جنتیان به پکې څنګه ناشتي. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دی جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وی په هغه فرشونو باندې چې داغه 60 بدشنوري خمونی. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کېلا خرم د کېلې بوټه برا وګت شي کېلا بس پینا کړي استخلې ترو او بچ دا اکبر بادشاہ لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله انار خرم انار برا وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته واشي تابه تکیا وای. نوکران بسنگئی د دې جنت. نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوز نه یا غوږ نه یا بونډې یا څه بلای پې کنه هغه نوکران. نوکران وای نوکران د جنت بداسي. وحلوا اساور من فضه. د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګڼي به پلاس کی. په جنت کې به سړیم کالیا چي سړی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پاغه خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي. خسته به څومره ایدا نوکران. اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چرته خسته سړی وخایي شته. ها خسته سړی شته چرته پاکستان کې. واری او چې ګوري څوک بونډې دی څوک کنډې دی څوک څه دی ځان باندې ډېر جوړ کړی برش مرشي والی. او زمونږ هم ګیره نیره ګومنځ کړي خو په آرام کښېنه خسته نه ملا صاحب. خسته به څومره یا نوکران. الله وی خسته به دومره. اذا رأيتهم حسبتهم
لؤلؤا منثورا خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي خادمان د جنت به داسې په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي که نه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا که نه او د ښځو دلته یو توبره اچوي چې دې کې څه شي افقې بلاون دی دلته یو داسې شی اچولی پوه شوې بس هغه توبره ورته دا هم ته کمه نه ده یعنې دې ته وګوره درې ګزې ټوپی ته دغه توبره اچولي نو حیران به شي چې دې کې څه شی دی څه مې وي په جنت کې به په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅېږي ښایسته ښایسته یو جنتي به فوټو راوچت کړي چې دا خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه خدای وایي چې دا ښایسته دی به ته داسې شه زما په دې خبره پوهېږي جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټایم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي یا الله څه کمی نشته هر څه ډېر الله به ورته فرمایي یو کمی شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي یا الله دا مزه لا چرته وه چې راپاسې وایي به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار نه حورې او نه غلمانان او نه څه خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی الله به وایي ټیک ده تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتي به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره او د ورځې څو ځله خدای ته کتل یا الله په هغې کې مراوله یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې څو ځله ورته وي نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما په خبره پوه شئ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړئ ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړې چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو دا سے سجدہ کا یار تھا کہ سر تدم پتہ نہ لگے 24 گھنٹے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے
और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है. जवाब दे खबर पोई गई. د سند حیدرآباد نا غورد یو سړی ما ته ټلیفون کوي, ما ته مولانا صاحب یو فوټو را واستوه. ما زما فوټو څه کې خوار چې خو مولا فوټو دی نه, مولا ګیره به یو وای نه کنه ډېر مې شوق دی. مال ډېر دی زه خوښ یم ویل ډېر مې خوښ یم. مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں, زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. پزړه کې دي چې د چا تصور یې هلته د تصویر ضرورت نه. بیا په عشق کې واورئ 2 درجې دي, یو فراق دی او یو وصال دی. دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي؟ دا الله پاک څه کمی راځي چې مونږ ته دنیا کې وښیي؟ د اسمان حجابات لرې شي او وایي چې وګورئ دا دی الله, څه کمی راځي؟ ولې نه ښیي؟ ولې؟ ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات دی. نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته ښودلې دي چې ما سره به ټول عمر تېرې, دلته دا خوند ځای نه دی, خوند به هلته اخلي. بیا زما په دې خبره پوهېږئ؟ د خوند ځای به جنتي. ګوره یو سړی ما ته راغی, صدر صاحب ډډه وه, طبیعت یې خراب دی. یو سړی ما ته راغی, جی کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی. یاره جی منمه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او چې دې زر کوئ او مرمه به جینۍ سره زما ډېر لو دی. لو دا د کیسه نظامن دی مینې ته لو وایي, لو زما ورسره لو دی. ما لې ډېره ښه ده. بس واده وشو. هغه رونه مونه چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې, نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ کم بندوبست وکړئ چې ډولۍ زما راځي. زه د 9 تاریخ په انتظار یم, وریجې په تندر ولګوئ. نکاح یې ما وتړلو. چې ما یې وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو, مال څنګه حال دی؟ ویلې بس ښه یم نو. مال څنګه ښه یې؟ ته خو ډېر ښه یې. ویل خدای دې په تندر ولګوي. مالې چل څه دی؟ ویلې بس پرېږده یې. مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک و او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه, ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی, ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی. مور یې ډېره تنګه کړه, هغې وله واده وکړو. چې واده یې وکړه یو میاشت چې تېره شوه, د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډه که, واده رامنډه که. مور یې رامنډه کړه چې بچیه میله مې سپېره شه, څه چل وشه؟ وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي, وروسته نه مې تکړوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې؟ او چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې. خدای هم ته خلاص کړه. پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي. نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې. عزیزانو اخیری کې ما مضمون څه بلو, خو خدای خبر په ګډو وډو سر شما که څه چالو شو. ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو. اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھا کرتی ہیں. اب ہاں ٹائم ہے, برما حالت میں غاڑا خوگی بھی کب
غاړه مې خوږېږي په ایمان درته هم خبرې نشم کولی خو دا ستاسو کې څوک بزرګ ناست دی چې دا ما نه خبرې وباسي زما عزیزانو سوچ وکئ دغم وخت دی د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا ته به په کشتی کې قوم به دې تباه کېږي د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوي ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو دا دا څه وایي لکه ستاسو کوم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه مې لګې ویل اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي ته ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هلي هغه د بجلیګر ملا دشمن شو وایي ګاک مې خرابوي ګاک د ستا لیټۍ وخوري د هغې بیړه غرقه ده نو دی کشتی جوړوي نو هغې به خندل چې ده ته ګوره ای پہ کیا کہندے میں کشتی چوسان تے تسی تباہ ہو سوتے تسی نوح علیہ السلام خدا ته وی یا الله دی خو ما پورې خندا کوي الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دیو خاندای بیا به داسې جاړی چې جړاب هم څوک نشي روکاولی چې طوفان شروع شو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهی تور غر عمره را پرېوتو یو ساس کې او ځمکې به د لاندې اوبه خارجولې خپل زوی ته یې وویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم سور شدی کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته هغه وی زه به غر کې پناه والم غره ته لاړو یو سوړه کې ننوتو ځان پسې هغه سوړه بند کړه خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب خدای کولی شي که نه شي کولی خدای هر څه کولی شي دې خوا وګورئ امریکا تللی وه نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ دی دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده د هغې دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زموږ سر ونه خوړو او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه لکه خو په تندر ولای یا هندو ته حواله کوي یا پیدا پاکستان ور واچوي چې یا خوښ یا دی خوښ تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین په ور پیدا که د واجپای نه خزرانه وسته په دې مخ میتو کوي او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کله به امریکا پکې خبر امریکا سوپر پاور ہو نن خبر شوی ہے چې پر ریاض غوندې ځای کې خودکش حملو کې څومره امریکنیان تباه شوي دي خودکش تر اوسه پورې یو کافر خودکش حمله نه ده کړې هغه زړه خودکش حملې کوي چې کوم زړه کې د محمد رسول الله تصویر وي د کابل زویم چې نن په کابل کې تاسو اورئ چې دومره امریکنیان مړه شو دومره مړه شو سره د سوپر پاور طالبان نه دي دا هغه 15,000 ملایکی دي چې کومې د بدر میدان ته نازلې شوې وي هغه پاس نه دي تلي په دې غرونو او په دې عربو کې ناستې دي او ان شاء الله د امریکای اور میګ به په خدای ماتای خو کومون کې صحیح اسلام راغې کومون کې صحیح دین راغې کومون کې صحیح مذهب راغې دا څنګه ویم زما د کور خبره نه ده زه څه شیم ما نه خو سپیم خده
بزیګر مولا نه سپیم خده هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي ما سره به زما د عمل حساب نه کیږي زه نه ویم الله وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين خپکیږئ ما غمجن کیږئ تاسو به په ټولې دنیا اعلی او سربالا یئ خو په دې شرط که تاسو کې اسلام راغی او تاسو کې ایمان راغی نو الله دې هغه ایمان او هغه حیا او هغه دین مونږ کې راولي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي هغه کار دی الله زمونږ نه واخلي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي عزیزانو زمونږ ژوند د اوښانو کاروان دی لږ وخت کې براباندې تیر